دپکلا دی عذابونا پمونگر اغل سلابونا وبرکاتو ګرانو قدرمنو اوریدونکو د دې نه مخکې هغه یو ویډیو ما وکړه. هغه ویډیو کې د حکومت په نوم باندې هغه یو عاجزانه درخواست و. دې ویډیو کې زه د خپل مسلمانانو وروڼو په نوم باندې هغه یو پیغام بلکې دوه پیغامات هغه لیږم. د ټولو نه اولنی پیغام دا دی چې تاسو یې نه یې دې ویډیوګانې کې به زه سیټ ته ورکړم چې دغه کسان هغه لرګي رانیسي یا څوک چې دی نه هغه کریړې رانیسي. نو دغه خلک چې دی نه هغه د خپل ځان پروا نه ساتي، د خپل کور د خلکو هغه پروا نه ساتي او دې چې دی نه هغه په دغه لرګو بسې یا په دغه کریړو بسې هغه چې دی نه هغه د خپل زندګۍ خیال نه ساتي. حالانکې دا زندګي دا د انسان خپله نه ده، دا الله پاک د انسان له امانتن ورکړې ده. د دې انسان کار به دی هغه نیک اعمال دي د خپل دنیا دپاره د دې لپاره چې دی هغه خپل جان هغه په داو باندې لګوي او دی چې دی نه هغه دغه اوبو ته نه ګوري. دا اوبه تاسو لیدلی شئ. بیا چې دی نه هغه ګیله کوي وایي حکومت چې دی نه هغه زموږ دپاره هلیکاپټر راونه لېږو، حکومت چې دی نه هغه زموږ څه مدد ونه کو. تیره مخکې ویډیو کې تاسو ته ما ووایي چې د حکومت ذمهواري ده، پکار ده چې د حکومت هغه د عوامو هغه خدمت وکړي، خیال وساتي. لیکن د عوامو له هم پکار دي چې هغه د خپل ځان خیال وساتي. بیا وروسته چې دی نه هغه ګیله کول د بل چا نه چې چا زمونږ هغه خیال ونه ساتو. تاسو دغه ویډیوګانې کې هغه ګورئ دغه خلک چې دی نه هغه کم دا کار کوي دغه لرګي، نو دا خو د دنیا هغه سازو سامان دی، د دنیا چې دی نه هغه عارضي څیزونه دي. نن شته دی سبا چې دی نه هغه نشته دی. د دې لپاره خپل زندګي هغه په خطره کې اچول دا یوازې دی نه وي، د ده سره شاته د ده ټوله کوړمه چې دی نه هغه جنګېدلی وي. د ده د غم د وجې نه دی خو له دنیا نه هغه لاړ شي، د ده د وجې نه څومره خلک چې دی نه هغه په غم کې هغه پرېوځي. نو مهرباني وکړئ د خپل ځان خیال وساتئ. دنیا د انسان د خپل ځان نه هغه خوږه نه ده. چې انسان په دنیا کې هغه موجود وي ده ته به دنیا د هغې سازو سامان الله پاک ورکوي. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. په مخ د ځمکه یو زنده سری داسې نشته دی مګر د الله پاک باندې د هغوی رزق چې دی نه هغه دی. د انسان چې کله دی دنیا ته راغلی دی د ده رزق لیکلی شوی دی چې څومره رزق به ده ته میلاویږي. هغه رزق نه چې دی نه انسان د هغه تېښته نشته دی. نه حرص چې دی نه هغه نه دی پکار او قناعت چې دی نه هغه پکار دی. الله پاک مونږ او تاسو له څه راکړي دي په هغې باندې هغه مونږ قناعت وکړو، په هغې باندې هغه مونږ صبر اختیار کړو. اوس چې دی نه هغه هم تاسو ګورئ دا باران ساس کې ورېږي، دا اوبه تاسو وینئ په دې کې دا خلک چې دی نه هغه کم کریړې نیسي، کم لرګي رانیسي. نو دا یقینا چې د خپل ځان سره هغه هم زیاتی دی او د خپل اهل و عیال د خپل خاندان والو سره هغه هم زیاتی دی. الله پاک په د دې په باره کې هغه زموږ نه تپوس کوي چې تاسو خپل جان هغه ولې داسې چې دی نه هغه په معمولي د دنیا په معمولي څیزونو کې هغه په داو سره غورځوو. مهرباني وکړئ د خپل عوامو په نوم باندې د خپل ملګرو د خپل مسلمانانو وروڼو په نوم باندې دغه پیغام هغو ته ورکومه چې د خپل ځان خیال وساتئ، د خپلې کوړمې د خپل خلکو چې دی نه هغه خیال وساتئ. جزاکم الله.